نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خو ته یو میلمه رالی حدیث مبارک اوږده مختصر ته بیانو یو میلمه رالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل ای صحابه څوک دا چې دا میلمه کور ته بونجي او د میلمه خدمت وکړي یو انصار صحابي چیکسلا یا رسول الله دا میلمه به زه بونجو زه به د خدمت وکړم میلمستیا بیا وکړم فرمایي چې کله میلمه کور ته بوتلی کور چې پته وکړه ښځې نه چې چېرې چې ښایسته میلمه راغلی ده مسافر ده چې خدمت یې وکړو نو کور چې فرمایي چې ښځې ورته وویله چې سوا د خپل بچانو پر لور د ډېرو خوراک ستا دین علاوه کور چې شاید ستا عزتمند مسلمانانو ورونو الله پاک دې موږ ته صحابه غوندې جذبه نصیب کړي فرمای انصار صحابي ښځې ته وویله چې داسې به وکړو خپل بچان به د وږي چلمي موږ د شامه یو خو دا میلمه خدمت به وکړو دا میلمه ده مسافر ده داسې چل به وکړو چې یو جای به سالن دا شیر د یو برتن چې خپل بچان به وغواړو موږ به ورسره کښېنو بیا چې په بهانې باندې ډیوه مړه کړه چې دا رڼا مړه سي بیا به دا سمجھاو کوي گویا دو موږ سره مړې باندې لګیا دي او موږ به هسې تس لاس برتن ته ورو ورارو چې دا میلمه ته مړې ورکمه نه سي چې دا محسوس نه کړي چې اخر مړې نسته بیا به دا مړې نه وخوري نو خالي تس لاس برتن ته ورو او رارو چې دا میلمه مړې وخوري موږ د خیر دا شامه یو فرمایي دا عمل میلمه سره وکړای برتن چې سالن چې اخلای میلمه یې وغوښته خپل بچان یې کښېنول بچان یې پوه کړه الله یې داسې نیک بچان هر چا ته ورکړي فرمایي ډیوه یې مړه کړه تس لاس برتن ته وري رارې تس لاس هغه میلمه وایي چې مړې باندې سره لګیا دي میلمه مړې وخوړه کله صبور سلای هغه صحابي او میلمه مسجد نبی شریف ته رالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسې جمع وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اغلا خبرنده او تکړه و ای فلانه صحابي تاسو بیګام میلمه سره کوم رویه وکړه الله پاک به دې باندې ډېر خوشاله سلای ډېر خوشاله سلای الله پاک په او دې په بدله چې الله پاک جنت درکړای او الله پاک خپل شان شایان مطابق دخشی پورے مسکراہٹ کولای خندای باندې کولا خوشدای ور باندې چې تا یو مسافر یو میلمه سره کوم رویه اپنا وکړه کوم عمل دې ور سره وکړای چې تا د خفانه کړه د خدمت ته وکړای الله پاک به دخشی باندې ډېر راضي سلای